موبایل فون لپټاپ وغیره چې نجس شي پلید شي ګندګي ورپسې ولګي نو د دې د پاکولو څه طریقه ده؟ آیا دا بغیر د اوبو نه پاکیږي که نه پاکیږي؟ او که په اوبو باندې پاکیږي نو بیا د پاکولو څه طریقه ده؟ یا موبایل فون لپټاپ وغیره د پاغې پسې ګندګي لګېدلې ده هغه رنګ والا ګندګي نه ده ټیک شوله او هغه وچه شوه پاغې پسې او هغه ونه وینځلی شو صفا نه کړلی شو هغه په هغې پسې وچه شوه بیا دغه لپټاپ دغه موبایل په لوندو لاسو راواغېستلی شو نو آیا دغه لوندو لاسو څه چې راواغېستی شو نو دې سره د لاس پلید شو که پلید نه شو او هغه موبایل لپټاپ چې په هغې دا ګندګي لګېدلې وچه شوې ده او د هغې رنګ نشته ښکاري پې نه دغه هم لنده شو نو آیا دغه ځای واپس هغه پلیتي په دې باندې مطلب راښکاره شوله که راښکاره نه شوله او چې پلید شو نو د وینځلو یې څه طریقه ده آیا وینځلو نه بغیر دا پاکیږي که نه پاکیږي زما ملګرو دا یوه اهمه مسله ده او دا چونکې د موبایل زمانه ده او هر چا سره هر ټیم موبایل په لاس کې وي چې لاست وي موبایل ورسره وي چې ناست هم وي موبایل ورسره وي اکثر چې څه کار هم کوي موبایل ورسره وي په ګندګۍ کې پرېوتو ماشوم در باندې متیازې وکړلې یا مثال په دا داسې یو ګنده ځای و چې په لوند ځای کې د کېښوس هغه ځای بلمازه و نو دا موبایل فون لپټاپ وغیره دا نجس شو دا پلید شو نو آیا دا د اوبو نه بغیر پاکیږي که نه پاکیږي که په اوبو سره پاکیږي د اوبو نه بغیر که نه پاکیږي صرف په اوبو سره پاکیږي نو بیا د اوبو سره د پاکولو چې کومه د څه طریقه ده دا به په دې ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شي ډېره اهمه مسله ده ډېره ضروري مسله ده تاسو بیا په خپله هم اورئ زده کوئ به ځکه چې ستاسو سره دې سره هر ټایم چې کوم دی واسطه ده او دا به نورو ملګرو ته هم رسوئ چونکې دې مسله کې نن سبا عام خلک مبتلا دي نو چې په دې مسله باندې ملګري پوه شي اوله مسله دا ده چې موبایل فون چې کوم دی لپټاپ وغیره دا تا نه نجس شو دا تا نه پلید شو نو ګوره دا یاد ساته چې کومه حصه باندې کومه حصه په لمدولو سره د هغې نه خرابېږي کومه حصه هغه په اوبو سره وینځلو سره نه خرابېږي لکه زه به تاسو له مثال درکم دا موبایل دی د دې دا سکرین پلید شو دا نجس شو نجاست ورپسې ولګېدو نو ته به د دې وینځل هغه ممکن دي د دې په لوډ سپیکر باندې دلته ګوته کېدی او دا په دې باندې مزه غونته کې په مزه شان اوبه را پرېږدي او دا ورته داسې ونیسي دا سکرین نجس دی اوبه پې وبهیدي بیا به تلر کې بیا به ورته ونیسي بیا به تلر کې بیا به ورته ونیسي دا حصه به 3 ځل ووینځلی شي یا دا بل سایډ دی چې لوډ سپیکر او دغه داسې نقصان اوبه نه ورکوي دا سایډ پلید شوی دی نو دا به ورته داسې ونیسي اوبه به تېرې شي بیا به تلر کې بیا به پې اوبه تېرې کړي بیا به لر کې بیا به پې اوبه تېرې کړي 3 ځل به دا دغه کړي اوس دا حصه چې کومه ده دا خو مطلب اوبو نه خرابوله دې ته خو اوبو نقصان نه ورکو نو لحاظه دغه شان لپټاپ هم دی هغې کې هم دا مسله ده اوس کومه حصې ته چې اوبه نقصان ورکوي او هغه په اوبو باندې ته وینځلی نه شي نو لنده کپړه به راوالي پاکه لنده کپړه او هغه به پې باندې راکاږي ټیک شوله او په هغې سره به داسې شي دا به په هغې سره پاک وګرځي او یا به څه وکړي یا به پټرول راوالي پټرول چونکې نقصان نه ورکوي او یا به چې کوم دی نو د خاورو تیل راوالي په هغې سره به دا ووینځي او بیا به یې وچ کړي بس د دې پلیتي څه شوله هغه ختمه شوله یو خو دا مسله شوله او دویمه دا ده چې تا دغه موبایل فون لپټاپ وغیره دا پلید شوي او دغې ته تا په لون لاس سره تا موبایل راواغېستو بعضې وخت سړی لاس ووینځي په دې کې مطلب د ده سره موبایل پروت دی خو د دې نه مخکې پلید شوی دی نجاست ورپسې لګېدلی هغه وچ شوی دی او ده په دې ټیم کې چاته رنګ راشي څه نو دا په لندو لاسو هغه موبایل راوالي نو د دې سره ستا دا لاس چې کوم دی نو دا څه شو دا که په دې لاس پسې ستا دا نجاست داسې و چې د هغې رنګ ستا په دې لاس پسې ولګېده ټیک شوله یا بوی ستا په دې لاس پسې ولګېده خو بیا دا نجس دی او که نه رنګ او بوی وغیره ورپسې ونه لګېده نو بیا دا نجس نه دی دا بیا پاک دی نو موبایل فون لپټاپ وغیره دغه شان ګوره نوک شو دغه شانتې اډوکې شو دغه شانتې شیشه شوله دغه شانتې لوښی شو دا ټول دا څیزونه چې په دې کې مسامات نشته دی دا اوبه جذب کوي نه هو که یو لپټاپ فون وغیره داسې دی چې په هغې کې واړه واړه سوري دي او هغه نجاست جذب کوي نجاست په هغې کې دننه ورغی نو بیا به دا وینځي صحیح شوله که نه دغه ځای به چې کوم دی بیا وینځي او که نه اوبو ورله نقصان ورکو نو بیا به لمده پاکه کپړه راواخلي مطلب په اوبو سره دا سیز بالکل ختمېده چې اوبې اخیستې وې اوبه واخلي نو دا بالکل ختمیږي نو بیا به پاکه لنده کپړه راواخلي او په هغې سره به دغه ځایونه څه کړي دا به پاک